نو صرف په قرات او په لستلو باندې خو ته د دې نه څه فائدہ نشي اغستلې. مطلب د ژوند مقصد ته نشي حاصلولې، قانون ته نشي زده کولې، احکام د حلال او د حرام باندې ته نه پويږي چې په معنی نه پويږي. تا ته پته نه لګي چې اوس دې آیت کې خال الله څه وایي، دا چاله زجر ور کوي، چاله رټنه ور کوي، په دې کې صداقت د قران ذکر کوي. څه مسله ده دا؟ خو به ته اله پوښي چې کله ته ترجمه زده کې تفسیر زده کې تا ته د یو آیت پته ولګي چې دې کې حلال او حرام مسله ده، په دې کې د پیغمبر د صداقت مسله ده، په دې کې رد مشرکین ده، په دې کې رد منافقین ده، په دې کې دادی. دې وجنه اختلاف په علماو کې او وختي ما خبرو کو خو به کټ کا بل میں ذکر کا اختلاف د علماو په مابین کې چې آیا بغیر سوچ سمجھے د قران تلاوت کوي په دې ثواب ملاويږي که نه ملاويږي. ګوره امام قرطبي او د لوی علما مفسرین هغه دا خبره کوي چې یو سړی د قران کریم تلاوت کوي او په معنی ځان نه پوي نو د ته اجر نه ملاويږي، د ته به اجر نه ملاويږي. خودی مسئلے کې لب تفصیل دا بعض خلک به ډایرکټ فتوا ورکوي ګوره د یی چې قران تلاوت کوي نو بس دې ثواب نشته، ایته به دا خبره جوړه کی. دا عبدالسلام شیخ صاحب احسن الکلام کې لیکلي دي، هغه خپل نظر خپل قول ذکر کړه، خپل رائے دا ذکر کړی دا چې کم سړی د قران کریم تلاوت کوي او صرف تلاوت کافی غني، صرف تلاوت کول کافی غني د خپل نجات ته پاره او د قران د حق ادا کولو د پاره چې مړه بس ترجمه ته څه ضرورت ده، تفسیر ته څه ضرورت ده، معنی د کولو ته څه ضرورت ده، ځان پویولو ته پکې څه ضرورت ده، او صرف ختم کوو بس د الحمدلله شور کوو او الناس پورې لګي او ختمونه کوو. نو هغه وایي کس یو سړی بالکل دې ته حاجت او ضرورت د دې نه غړي او صرف تلاوت کافی غړي نو بیا ته صرف په تلاوت مجر نه ملاويږي، به ورته نه ملاويږي. البته که یو سړی کوشش کوي د زده کړې چیرې ز ترجمه ته کې نم تفسیر ته کې نم خواري کوما په قران ځان پویم نو دا لګي د دکا کوششم کوي د قران د زده کړې او ور سره قران تلاوت هم کوي نو په تلاوت وتا اجر ملاويږي او په پوي حاصل ولو وتا اجر ملاوي. او یو سړی دې څه د چاغه سره اړه دا پرواګان نه کوي، بس ټول مر صرف ختمونو ته کار ویل د ځان د پویولو کوشش نه کوي نو وای دې سړی ته بیا اجر په نه ملاويږي. په مسلې پوه شوي. او په دې تفسیر البحر المحیط، تفسیر قرطبی، روح المانی د سلول مفسرینو دا مسله لیکلې ده چې آیا صرف د قران په تلاوت باندې چې په ترجمه او په تفسیر سره ځان نه پوي به په اجر ملاوي کنه ملاوي. چې څوک هغه علما چې وایي اجر ملاويږي هغه د هغه حدیث نه استدلال کوي په کوم احادیثو کې چې د قران کریم د لستو د قرات اجر او ثواب ذکر شوی ده. لکه مثال په تور نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو حدیث کې راځي، غالبا ترمذی حدیث تا چې کم سړی د قران کریم تلاوت کوي په یو حرف باندې لس نیکي ملاويږي. نو بیا نبی رسول الله فرمایي چې لا اقول لكم الف لام میم حرف، زه تاسو ته نه ویم چې الف لام میم یو حرف ته، بلکې الف ځان له حرف ته، لام ځان له حرف ته، میم ځان له حرف ته. په خبره پوه شوي کنه؟ لکه مطلب په یو الف لام میم 10 نیکي ملاويږي. او به دې ځنه علما دا استدلال کوي چې وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مثال کې هغه حروف ورکو چې حروف مقطعات دي او د الف لام میم په معنی سره نه پويږي او په دې اجر ملاويږي، نو پته لګي چې په معنی نه پويږي مجرشتا وای ځکه مثال کې دې حروف ور کړی دي. خو کو یو سړی به صرف د دې نه استدلال وکي نو هغه دغه سړی به ټول مرزان نه بس همدغه کافی غني او هغه سره د ترجمه او د تفسیر ضرورت نه غني، بس هغه حدیث کې راغلي لس نیکي په یو حرف ملاويږي. نو په یو حرف لس نیکي ملاويږي، خو کوشش کوا قران زده کوا، صرف تلاوت کافی ما غنا. په خبره پوه شئ؟ تلاوت هم کوا ور سره چې کم دی نو د قران د زده کولو د لپاره کوشش او مهنت هم کوا، نو الله بدل پاغه مجر در کوي، په دې بم دل در کوي.